سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاہ تیر شوی دی او دا انگریزانو پسترگو کیو سمغا یو از غیره صلیبی جنگ دی ورسره د عیسایانو سره مخ دی او صاحب جنگونه شروع دي او د دنیا علاقه د عیسایانو نه قبضه کړی دي دا سیمنه د چګنی یو علاقه قبضه کړی دا فاتح د بیت المقدس دی هغه بیت المقدس چې زمونږ په لاس کې نه دی او د هغه د يهوديانو په قبضه کې دی په شپېته جربه کې بیت المقدس جمعات شپېته جربه کې او دا صرف دن جمعات په شپېته جربه کې دی دا غینا بار د گاڑو د ودرولو پارکینګ زینا او دا غینا بار چې کمی چار د کولاو میدانونه دي هغه زیاتی خبره ده او پښپو تو جربو کې جمعات ته او په داسې عجیبه نقشه باندې جوړ شوی دی چې دا غی دا کم محراب دی دا د یو بوټینا د یو تنی د کجوري د یو بوټینا جوړ شوی دی او پاغه کې نه پیوان شته او نه پکې ټانک شته دا سه عجیبه جوړ کړی دی لکه خامخا دومره غټ میراب کې سړی جوړی نو لرګي او ځای کې نو میخونه پیوي یا لرګي او ځای کې نو سلوشن پیومږي او پاغي باندې یو بل سره پیوس کی نه پدې میراب کې پیون نشتا دا یو لرګي دی پاغي کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې داغه کم اوس خدا دا ټیلونه دي په کارخانو کې جوړيږي نو قسم قسم نقشې په پاسه خلک جوړي اخو کارخانه نه وی پاغه زمانہ کې اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحب په ماشینانو باندې اواري او قسم قسم رګونه پکې روباسي دا خو پاغه زمانہ کې نو هغه چې کم ټیلونه په دیوالونو لګول دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ور کړیو او څه عجیبه مصنوعات په دغه زمانہ کې بعضی سيزونه سړی حیران شي لکه احرام مصر تاسو که چته لاله یا په کمپیوټر باندې او قتل نو احرام مصر چې کم دیوال والے شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه غ دیوال جوړ شوی دی او په هغه کې کم غټي غټي تیږي جوړې شوی دی او تبه چې د سر تر دومره غټي غټي د اتی عمره او د خوان عمره د تیږي خېجول چا دی دا دنیا یو وخت کې په ساينس په بنیاد یو ترقه ته رسیدلې ده د ساينس په بنیاد یو انتها ته رسیدلې ده لیکن بیا خدای پاک هغه علاقه تبا کړی دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړی دي نو دغه صاحب به تاغه چې کم ټیلونه لګولې دي او ته مخامخ ورته ګوره نو تا ته بخښتخ کولې ټیل بر تخکاری او چې معمولی او تلک پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبی تصویر پکې ښکاری هر یو ټیل یو نه چې لک پترس ورته ګوره داغه تصویر بر ته پکې ښکاری او چې نیغ مخامخ ورته ګوره نو صفا ټیل بر تخکاری مزیدار خشتا او صاحب يهوديانو په قبضه کې هغه جمعه ته غشته نو څه چلے وسره کړی دي نو په دامیان لینیم کړی دي حسن ولا ختم کړی دي نو په نیم ځای کې يهوديانو خپل عبادت خانه شروع کړی دا او هغه پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جمعه مسلمانانو ته پرېخي دي غټ نیم قبضه خټول داغي دي ځکه علاقه د هغه په قبضه کې دا په جمعه ته پمین نیم کړی دي په نیم کې دا عبادت خانه درازي په خپل عبادت کوي او نیم مسلمان ته پرېخي دي او مسلمان هم چې دا غوي سوخه جمعه ته پریدي او چې څوک نه خوښ نو جمعه ته نه پریدي دغه سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګريز په تاریخ کې د ایوبی په شان سره نه دی تیر شوی هغه وی که زمون دا تهذیب او زمون دا یو وخت کې صلیبی جنگ لا شکست ورکړی دی ناغه واحد د مسلمانانو بادشاہ دی سلطان صلاح الدین ایوبی نیک سړی د شپې به خدای ته جلل نو یو ځل وته اطلاع رااله په جنگ کې د جاسوسان وی او جنگ کې د جاسوس چې ني نو جنگ ته نشي ګټلې نو د جاسوسان خوارو جاسوس ولا راغي وی چې دغه انګريزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحری بیړه را په مخه کړی دا او پاغه کې دومره جنگي سازو سامان چې ته مقابله نشي کولای د چې معلومات واغشتل نو خبره ټیک وا او د دې بزسنګ مقابله کوم نو څه چلے وک لال جمعات تا او چې جمعات تماسختن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع کړه نو یقینا دقه دی اذا سألك عبادي عني فاني قريب دا تصور چې الله ز تماته ډیر نږدې قسم نه د پلار مور د خپل شارګ نه زیات تماته نږدې
او دا دې لپاره و چې درته نږدې ما چې تم دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با او بل وخت کې به نوري رانه لري دی نه به قبلی نه هر وخت درته نږدې شا به جاړه ماته چې دا دعا در قبول کړه. نو ماسخوتن جمعات ته ننوته ټوله شپه الله ته جړاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم. زما خو انګرېز سره د پلار دشمني نشته، ما پلار خو نه دی وجلی، زما نیکه خو نه دی وجلی، ما نه خو ښځې نه دي بوتلې، زه خو ستا دپاره انګرېز سره لګېم او جنګ کوم، ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او ستا د دې مسلمان ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم. او خدای ما چې څومره وس دی هغه کړی دی او باقي د دې بیړۍ طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کې ټوله شپه خدای پاک ته وجړل. نو جړا کې خو کمالی کنه. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي. مسلمانانو سره پشمیر اته توري دي او کافر ټولو سره توري دي. نو اته توري د زرو تورو مقابله کوم ځای کولای شي؟ مسلمانانو سره دوا سونه دي دوا او مسلمانانو سره اویا او خاندي هغوی سره وسو او خاندي ټولو سره زغری دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه نوته، هغه خو د ابو سفیان تجارتي قافله یارولا چې هغه باندې دوړه طبقو کو او مونږ ته په امن شو وطن مکه پرېخو د مدینې ته تیرالو او بیا دا ظالمان مونږ نه پریری. کله به د مکه کافر راتل او د مسلمانانو په چراغا باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولا سیدل او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو پاغي به ظلمونه کول. نو نبی علیہ السلام د جنگ په نیت نه وته، هغه دې لپاره لاړ چې د دوی او تجارتي قافله د ابو سفیان په لار راځي ابدا ګویا راو. نو کافر به پیشي چې مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو زمونږ تجارت بندي او به یریږي په دې نیت وتیو. نو ځکه وسره اته تورې او دوا سونه او یو خان باقي څه نشته. میانس کې د ابو جهر د زرو کسانو لخکر راغی مسلح او دومره غي زړه ورو د ابو جهل لخکر چې هغه د قوم ته وی دا خو لک خلق دی وسله وسره نشته نو جمدی به نیسو. مسلمانانه یادو ګوره او به مړې نه کې جمدی به نیسو مکې ته به بوزو نخرې به پکاو. وته پته و چې په اته تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي، د کجورو ډانګ او اته تورې زما د ټول لښکر د زرو مقابله کوي کولی شي. حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسباب شي زما سبب نشته کم، که خبره د طاقت شي نو 313 وغزر، که خبره د وسلی شي وسله د ما نشته د غشتا. نو د یو سفر صحابه او نبی علیہ السلام له جوړ کړو د سانګو سفر. نو حضور پاک هغه سفر ته نه نو ټول شپه الله ته درخواست شروع شو، اذا سألك عبادي عني فإني قريب. اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی، نو خپل او ته پته شته کړه الله ته درخواست ټول شپه. صحابه وي مونږ خوبونه وکړل د شپې چا څوکۍ وکړې او حضور پاک ټول شپه پروردگار ته جړاګانې وکړې او بیا جلام عجیبا. اوہو عجیبا جلا خدای ته لا سوچت کا سوئی یا الله دا پټې نه غوندې ډله درا سره او دا مې مهنت کړې ده 14 کاله په مکه کې او دا کال یو نیم په مدینه کې په دې سور لسو 15 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي. جنگ کې عموماً 15 کاله نه کم شرکت نه کوي، 15 کاله زیات بکې دغه مې پیدا کړي. هغه کې مکثریت د نوجوانانو ده، دغه بچی می پیدا کړی دي روحانی اولاد، دا روحانی معشومان دا می الله پیدا کړی دي خدایا. او یا الله بربند دی ګوره واقعي جامیم د ډیرو پکې نه وي څنګه دو صادر یا یو صادر به ځان نه تاو کړو پلاس به نیولو چې عورت می د ښکار نشي او الله سپلیم د ډیرو پکې نشتا اجزانان دی بے کسدي او خدایا اوږي دی ډوډۍ مور سره نشتا او نار دی خدایا پدې لوګو پدې نار او بربند توپ کې را سره راوتی دي لوی دشمن سره پروردگار مخ دے او یا الله کدا تا ملکل ګوره تر قیامت پورې بستانو مغشتو والا څوک پاتې نشي.
اے پر خدای ته جلا کوي ګوره زاره خدای ته شروع دي الله الله حضور پاک خپل نیاز بین لاسونه پروردگار ته مخ کړی دي او جالي الله کدا مړ شو قیامت پورې استاد نو مغشتو والا په مخدز مکه پاتې نشي الله ما ذلیل کا وګوره خدایا ما دوی سره وعده کړی دا چې تاسو له خدای ګټه درکې خدای ذلیل مې نه کې الله رسوا مې نه کې شیب داسې وجلل حضور پاک چې د سر مبارک نه صادر پزما کلاندې پریوت ټول شپه جلاګانې وکړه حضرت ابوبکر صدیق راغی او صادر ورته په سر کا وی باس تا الله رسول نور مجاله باس نور ازاره مکوا بسته په خپش ټټول شپه د خدای ته وجالل ور دینه سم معلومه شو چې دا بنو یو صلی چې دنه کې موزمات جت نشتا پیغمبر هم لري جاړي ټول انبیاء چې دی موقع په موقع چې تکلیف راغله دی خدای ته فریاد کړي دي د فریاد زې سوق دی وایا الله دی کله کله زم خدای شکر دې چته یعنی موږ دې بیکاسو بس کول موږ دې غریبانو بس کول موږ دې مسکینانو بس کول بیا کله خدای له فریاد اورېدو زه موږ بس کول نو چې دا سړی وجالي خدای ته او دا فریاد وته کی د انسان د اړه ټکور شي دې زره د انسان له یو پټه لک ټکور شي او دا ټکور کیږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي په دې جلال سپک شي ولې سپک شي دا الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډېر لره نه نږدې ور سره مدد کوي نو صادر مبارک د حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسول نور سوالونه بنکه بس نو حضور پاک ورودا خیم دا سفرنا او صحابه له خوش خبری ورکړه جبريل فورا را رسید حضرت جبريل فورا را رسید او نبی علیہ السلام له خوش خبری ورکړه بس الله خو یې نږدې مکن دعا قبول شوا ستا دعا خدای قبول کړه سيهزم الجمع ويولون الدبر دي تبا خدای شکست ورکي او تختبا او ګټه بستای او الله دا سے عجیب اعلانو کو دا زر کسان دی مې یریگا زر فرشتي تیار را روان دي 1000 او زرو فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف به حضرت جبريل علیہ السلام او د 500 جرنیل به حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 تیار جنگ کې بشرکت د سره کوي چې و نه یریږي د یو فرشتي مقابله دوی نشي کوله د زرو بد دی پلان بو کې او ورپسې به 3000 شاته نور ولاړی 3000 دا به قطعه منتظری دا به اضافي لخکری دا به شاته ولاړی ولی یو پراپګاندا شوی وا وی کافر ول نور لخر را روان دي 3000 کسان کورز یو کافر یو ولا راولي وی کاغرا واستل 3000 نور دي او مې یریګه 15000 نور ولاړی دي نو دا حضور پاک دار او داسې شکست خدای په بدر کې د کافر ول ورکا چې ابو جهل عتبه او شیبه او ولید او دا غټ او امیه غوند غټ بلاګان پکې راو پر دې مردار شو او یا مردار شو یا تکلکونی ول ځان سره مدینه ته بوتل او باقی او تختیدل اذا سألك عني عبادي فاني قريب اے دا ما محبوبا چې کلم درنه بندا تپوسو کې چې زما رب کم زیاده و نږدې دی لره نه دی نږدې دی غریب تم نږدې دی مالدار تم مولا تم عوامي تم مظلوم تم هر چاته نږدې دی مې یریګا چې الله نږدې شو یاره د څه شو کوم عقیده لګي پټه کمزورې ده کنه الله نږدې دی او د ډېر طاقت خاوندم دی ګوره د دومره غټ طاقت خاوند دی یو زنانه په لار باندې روانه ده ماشوم بچی دی وسره او دې پتیرودن کې ماشوم بچی دی وسره او په لار روانه ده ځنګل نه په یو شرمخ حمله وکړه زمری چې زمری شرمخ په حمله وکړه خو خطرناک hebatnak شیر زنانه غریب منډه کړې چې منډه کړې ماشوم ته بزمکه پریوت هغه شرمخ راغی ماشوم کلک په خوله کې ونه و په منډه شو اوس بس کې خدا دې چې هغه ماشوم په ورونی کې تړلې وغه کپڑے ونیوا وی تختاو زنانه سکی الله ته چغه کړې ګورما درته وختي وي چې سخت راشي چاته بچغو الله ته سخت تکلیف راغی به د خدای نه څوک لر کول نشي اے مسلمانا
د دنیا اسباب به استعماله، دارو میں استعمال کا، دم درود میں استعمال کا، صدقه مور کا، پدې الله خوشحالي کې دا دې لپاره دي چې الله خوشاله شي. او دا ظاهري اسباب دا خدای پیدا کړی دي چې خدای دا دارو خطا پیدا کړی جوړول پته کې نه پدې م الله خوشحاليږي، نو پدې به خوشاله شي چې بیا چغلي والا فورن مې بني صدقه باندې خوشاله شي، پدې دم خوشاله شو، دا دارو الله مقرر کړی پدې هم خوشاله شي چې دا ما په خبر عمل او اسباب استعمال کړ، نو چې خوشاله شو چغلي والا نو فورن نږدې لري نه دی. نو خځه چې تکلیف په غریب راغی کنه چې زما دا ماشوم بچي به زما د سترګو دلوان دي دا شرمخه چیر پار کی ادا ترته کې بہت په دازمه کوي دا سوچو یا الله ګور بیا د فریاد دی الله دی یا الله خو چې یا الله نو فرشتہ پزمکه حاضر وا فورا حاضر وا او چې راتلو سره یو انسان راغی فرشتہ د انسان په شکل او په دې زمری یو چغه والا زمری دومره سخت او یری چې هغه ماشومې په ځای غورځو او تختید هغه انسان هغه ماشوم روچت کا خوګم نو هغه خو ټوکلې نه نیولې اورنې نه نیولې خوګم نو ماشومې روچت کا مخدل ورکا خورې مورې دا ماشوم دی خوشاله نه وته جاړي ته سوکه زما بچی دا شرمخ د خلینن وړه را روستا دا سره سوکل زما زوی دی بچک ماشوم د وړي زوی دی بچک خوشاله نه وته جاړي او توحید د الله فرشته ما تا چې کله الله ته چغوالا عرش سره وما عرش سره الله وی چې یو کس ورشه او د دې زنانه امدادو کې مې اجازه غوښته نو په فرشتہ خود سترګې درپ نم ضرور راسي را لم مدد مې سره او جيبه دې کې او بل تکې بیا وته وی وتا ته پته ولګي چې دا مدد مې دی ولې او پته راته لګي وینا وی الله فرمایل چې یو وخت کې دې خله ډوړې خوړه نوړې خله ته دن کړي وا او دې کې سوالګری आवाज وکړه خدای پنوم دا الله پنوم خیر راوړي دی خذوی الله د نوم نه قربان ما سره خو دې وخت بل سني ته دغه یو نوړای دا هغه د خلینا واپس راوستو سوالګری لې ورکړه بل خلینا واستو سوالګری لې ورکړه الله وی زما په نوم یو نوړای سوالګری لې ورکړې دا د خلینا راسته دا زما په نوم نو نن بلاغي بدل خلاصوم د شرم د خلینا بنوړې او باسمو دی له ورکو الله غیرتی دی ګوره خان نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی وی تاسو کې زیات غیرتی زیما او الله زمانه بیا زیات غیرتی دی نو چې غیرت څه ته وایي چې ته چا سره خېګړ او کې څو خوشاله کې نو تابه خوشاله ته ما خوشاله کې او ته خوشاله کوم زه غیرتی او که ته ما خوشاله او ته خو خپکوم نو بیا به بے غیرت یم ته الله خوشاله خدای ته نه خوشاله اذا سألك عني عبادي فإني قريب نو چې خدای ته چغواله الله نږدې دی فورا بمني نو سلطان صلاح الدین ایوبی ټولش په خدای ته چغواله چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کم چې دی انګريزانو سره دی بیړه را روانه ده د بیړې طاقت الله نشم لرل زما خو صرف کو کورسه جنگ نه دی زما خو په مال او دولت جنگ نه دی مال خو پلان نه دی وجلې الله ز خوستاله پاره جنگيګم خدای دې بیړې غمو کا چې شپې او جل سار وروت یو سړی والا د جمعات نه مخه کې ورغه د چې وتاو کله دا سړی مخ کې نورانیت او سبل شان سړی معلومه ده نو سلطان صلاح الدین توي بادشاہ سلامت ولی پریشان ہے کوئی ټول شپه په جمعات کې په جلا تیر کړ چل څه شوی دی وې دا انګريز بیړه روانه الله ته درخواست کو دا انګريز بیړه روانه ده نو ما سره طاقت داغي نشتا هغه غیبی سړی وته سوی وې دعا دې قبول ده د انګريز بیړه غرق شوی ده بیړه غرق ده چې معلومات واغشتل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الاوړې کړي وو اسم پکینو بل اسباب به استعمالو بشکا خو چغه بچاته وو الله تبارک او فإني قریب الله وذنز دې خدای له چغه وها لا الله نږدې دی لیکن دویم ټکی بل نشته دی
دې کې تعویل نشتا. خدای ستا فریاد قبلای. او مانا که یو سړی یو شوق غواړي نو کله به را سره وي ور به کم کله بني ور به نه کم، او کله به را سره وي نو زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یارېږم چې دله ورکم نو زه به څه کوم، بچي به مې څه کوي. او کله به یم که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه. نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره. دویم دا چې زه ورکم نو زه به سبا یارېږم چې زما حاجت شي، خدای چې چاته حاجت نه لري. د خدای سره څه کمیږي نه، اس کمی ناراضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے دا خدای بندگانو وے اللہ دا زمکا چے پیدا زمک پیدائش نمخ کے زمکا لانو پیدا او بی پیدا کرے او دا خدای عرش او بوے نزمکا و ناسمانونو دا اغا وقت نه خدای سخا شروع کړی دا او تر نه پورې سخا کوي، مال ور کوي او بدون کې معمارغانو نه ور کوي، دې فرېدې دې انسانانو له ور کوي، حیواناتو له ور کوي. څومره غیاګانې زرغونې، څومره میوې زرغونې، څومره غله زرغونې، قسم قسم زرغونې. وی دا خدای لاس کې چې سیدی پټیم کم نشو نه کمیږي، کمیدو والا نه دي. نو زه خو کمانه څوک شی غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم بشي نو خدای سره کمیم نه راځي. دا وایم کمې ورکړل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي نو د خدای بچیم نشته او خدای جتمن هم نه دی او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه. مونږ پې خفه کېږو پې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې. په الله نږدې دی. فریاد رس چې فریاد ورته وکې فوراً د الله دا فریاد قبلوي.